बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कोम په نوم د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی قدرمنو د وخت زه په ډسټرک اورګزۍ هډکوارټر پیروزخیل کې ولاړ یم او د وخت زما سره د سیمې نوجوانان موجود دي د سره به خبره اترې کوو قدرمنو که اورګزۍ سیمې ته وکتلی شي یقینا چې جنت نظیر سیمه دی خو په ما باندې جهنم شوی دی ولې چې که زه مدنیت اړخ ته لاړ شم نو په هغې کې به بار الکونه د بل کس لاسي که زه روډ ته لاړ شم زما نوجوانان به روډ ته ژاړي او که زه کالج ته لاړ شم زما په سیمه کې ډېر غټ غټ بلډینګونه جوړ شو خو کالج کې سټوډنټ او ټیچر زما په نظر باندې ونه لیدو سیاست پې کېږي او دغه تر سیاستونه پې روان دي که زه بجلۍ ته لاړ شم بجلۍ حال محارب ته او که هر اړخ ته لاړ شم نو کیسه ډېره ګډه وډه دی یو قدرمن راسره موجود دی د دې سره به خبره وکړو چې دا راسره خپل نظر په ټولو مسلو باندې شریک کړي جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن د مو علاقې چې کوم مین هډ کوارټر دی فی الحال اوس هغه هنګو کې دی څه داسې یوې ضلع کې هم دا خبره نشته چې یاره ضلع کې د هډ کوارټر ضلع کې موجود پکار وي زموږ د ضلع هډ کوارټر د هنګو ډسټرک کې پروت دی هغې کې زموږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ آفیس ملته ده مین رول والا هنګو کې دي پاسپورټ زموږ هنګو کې ده او ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم ده هغه هنګو کې ده د مونږ والا نور داسې دفاتر دي چې هغه ټول هنګو کې دي نو زموږ دا ډیمانډ ده او سختي سره دا ډیمانډ کوو چې مونږ ته څه دوره معامله هم پېښه شي نو مونږ دې ځای نه په دې کچا لارو روډ هم داسې حال ده دې دپاره مونږ هنګو ته ځو نو زموږ دا پرزور ریکویسټ ده چې دا کوم دفترې دي کوم عدلیه ده دا دې مونږ ته دې فیروزخیل هډ کوارټر ته را بدله کړی شي څه پورې چې زه ګورم دا څو څلورو تېر شویو ورځو نه دا کیمپ جاري ده دې کې د علاقې عام مشران کشران ټول دغه کوي مطلب شرکت کوي خو نه خو مونږ دې ځای کې ایم پی ای وکتو نه ایم این ای شته نه سینیټر شته نو دې دپاره خو مونږ اندا منتخب کړي دي چې زموږ دا مسایل حل کړي او هغو دې وخت کې څوک اسلام آباد کې څوک پېښور کې ناست دي زموږ د علاقې او د خلکو بالکل اړو تپوس نه کوي نو دونه مو مطالبه ده چې دو د مطلب زموږ د احتجاج ته حاضري یقیني جوړه کړي جی قدرمنو اکثر په پروګرام کې مونږ همدغه خبره کوو چې زموږ کم سیاسي ورکران دي لیډران صاحبان دي نو هغو د مونږ ته په سوشل میډیا باندې سیاست مه کوي ځنې سیاست په داسې هغه د بهر ملک نه شروع وي ځنې به اسلام آباد نه شروع وي ځنې به پېښور کوهټ نه شروع وي ته راشه زما په سیمه کې مسلې ورځ په ورځ زیاتېږي او علامت جهنم دی په دې سیمه کې یو بل ملګری هم راسره موجود دی دا به هم راسره خپل نظر شریک کړي جی بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه ملګري خپل تحفظات میډیا والا ته پیش کړو د مو ټول همدا تحفظات دي چې د مو د خلک ډېر تکلیف کې دي او څه څوره ځینې دفاتر دي هغه ډسټرک هنګو کې پرته دي او د مو علاقه ډسټرک هنګو نه تقریبا 70-80-100 کیلومتر لرې فاصلې کې پرته دي چې مو یو معمولي غوندې کار پیښ شي د دفترو کې نو مو بیا سکون د مکمل ورځ هم تېره کړو هغه ورځ هم ماته شي هغه کار د مو وشي یا هم نشي او داسې خلک هم شته هغو سره د کرې پیسې هم نه وي چې هغه دفتر ته ځان ورسوي نو د مو حکام بالا نه دا اپیل دی چې زر تر زره کوم د ضلعي دفاتر دي او ډسټرک هډ کوارټر او اورګزۍ سکوندار د زر تر زره فیروزخیل هډ کوارټر ته منتقل کړی شي او دا به د هغو سکوندې په باندې ډېر غټ احسان وي او موږ خپل سیاستدانانو نن د مطالبه کوو چې هغه د کوم الیکشن دوران کې دا ځای راووځي او موږ ته سکون د شنه باغونه جوړوي په سوشل میډیا باندې او تقریرونو کې خو چې کله کوم تکلیف کې وي هغه بیا غیب وي هغه که ایم این ای وي که سینیټر وي که ایم پی ای وي که دا خبره نشته چې د علاقې ایم این ای جوړ شو هغه صرف هغه علاقې سره تعلق لري نه هغه د ټولې علاقې څوره ډسټرک وي د هغې ایم این ای وي اوسه پورې هغه مونږ نه وکتلو نه د مو مخ ته راغلو چې مونږ یې تپوس کړي تاسو ته څه تکلیف دی او تاسو هغه داسې دي چې دا کوم ضلعي هډ کوارټر دی د مرجر نه بعد د درو ایجنسیو هډ کوارټر په خپلې ډسټرک کې نه و چې هغو کې یو اورګزۍ او یو خیبر او یو وزیرستان والا و د خیبر والا چې کوم هډ کوارټر و هغه خپل علاقې ته ټرانسفر شو او د وزیرستان والا چې کوم هغه هم خپل علاقې ته ټرانسفر شو واحد دا یو اورګزۍ ایجنسي پاتې شوه چې د دې والا هډ کوارټر تر اوسه پورې هنګو ډسټرک کې دی څه د دې الریډي آرډر هم شوی و دې پیروزخیل هډ کوارټر ته خو پته نشته چې څه وجوهاتو باندې دا ایثار دی نو مو حکام بالا نه پر زور اپیل کوو ورته ډېر دا مطالبه کوو چې د دې خبرې د نوټس واخیستلی شي او دا هډ کوارټر ته را منتقل کړی شي
او دویمه خبره دا دی چې دا هغه هم خبره دی چې وکړه چې جوډیشري یو ځان ته ستغه دی جوډیشري کا بل ځای کې جوړه شي دی باندې موږ دغه نشته ځای بدل کی خو هډ کوارټر او جوډیشري سره خپل چې دغه شته د ضلعي انتظامیه حکومت دی دا کوم دی کې دفتر هم شته دی کې د بلډینګ ضرورت وته نشته بالکل دا غلطه خبره چې بلډینګ حالانکه د ډي سي د لپاره دی کې بنگله جوړه شوې دی ډي پی او د لپاره هم جوړه شوې دی دا بنگلې څه وجې ته جوړه کړې دی خدا را بدل شوی او ګاندي ته د دې ولا منتقلی شوی خود څه وجې نه دا دغه شوی نور د هرې محکمې داسې بلډینګ شته او کا بلډینګ نور ضرورت دی هډ کوارټر کې نه دومره ځای شته صدې کې نه د دې ولا د ټوټل د ضلع انتظامیه کاغذ زارات کاغذ چې شین دي دا هغه ولا دغه دې ځکه ځمکه پوره کیږي کبه نه پوره کیدا بیا د دې ځمکې بندوبست مور ته کوي شو خدا مهرباني د وکړه شي د هډ کوارټر د خپل ځای ته سکون ته د دې ولا آرډر شوی دی هغه ځای ته را بدل کړی شي جی کتونکو تاسو د سیمه خلکو خبر واوریدلې او په دې چاو کې د درو ورځې دلته کیمپ هم لګیدل لري چې عوام دغه وختونه کوي مطالبه کوي چې زموږ ته د خپل حق زر تر زره راکړی شي او خدای دې وکړي چې د دې عوام دغه مسلې د وخت سره حل شي قدرمنو زموږ د اورګزۍ نیوز پروګرام نن تر دې وخته پورې و د کیمرامین وهاب اورګزۍ سره د غواړم اجازه د لوی خدای پامن